د حدیث سره متعلق مسالې دي او مسایل. اول سوال دا دی چې میش شکله د جامع المنز ویلوړ وي مصپشین د جامع المنز مولوي صاحب الله اکبر وویل. په دا وخت چې نوی سړی روشي سنت ته پرېږدي فورا د امام سره داریږي. ځینې خلک داسې وي چې بیا رکات ځینې ویشي بیا د امام نه پوتې شي چې په سنت ویلوړ وه بیا مې نه شوی پرې راکولی بیا زه ایستوزه ډېر پرې سست یا بیا ډېر پرې مړ یا یعنې ځون ته یوه سلسله شرې کړې وي. شریعت داسې نه وي. شریعت یې چې که دوه رکعته دې پیراوي سلام وړوه په امام پسې ځون ورسوه چې په ګایز لمونځ نه ماوره کله د تونه رکعت ته ملو سره پوتې کېږي هغه دوه تو سنت نه کوي بلکې ډایرکټ د امام سره درې. که چیرې مصپشین په لمونځه ودرېدې په سنت جامه درنه ودرېده په دوه رکعته سلام وړوه بیا د امام سره شریک شه چې د تونه رکعت پوتې نه شي. د سنت په میانځ شه فرق دی. د سابو سنت د ګایز سنت ډېر موقت دي په نسبت د نورې سنت نه. د مفتتن په سنت نه د مصپشین په سنت نه د المشروم په سنت نه د ګایز سنت ډېر کلاک دي. که خالی په امام پسې رسېدلی شوی په د اخره تحیه کښې بیا سنت کوې داري کو نه دارې په امام پسې چې ته سنت پرېږدې خو ولې که چیرې د دا هیله وه چې زه په امام پسې ورسه که چیرې تو دا سوچ وکړه چې د ګایز په لمانځه کښې امام ویلوړ دی خو چې زه سنت پرې راکوه د مونو مکمل لمونځ وشي خیر ده یو رکعته وشي دوهم رکعته وشي که په تحیه کښې د لونده کولی شوی بیا سنت کوې خو د امام سره و په ناورسته شرکت کوې. که په دا وډور شولی چې بیخي امام نه زه پوتې کېږي د لمونځه نه بیا د ګایز سنت پرېږده خیر دی امام سره ته ودرېږئ سنت ته پوتې وي. مسله دا ده چې سنت خو اعاده نشته ارګرځول یې نشته دی ارګرځول خو د فرض دی یا د واجبې وي. علما یې چې که دغه سړي ډېر زړه خوړ شه ګایز په سنت کښې دا ګنجایش شته چې دا چا په وخت کښې وکړه هلو په دا اجر دی. واجب نه دی ورباندې ضروري نه دی ورباندې ارګرځولی خو که د چا په زړه کښې کټکاوه دا یو د ګایز سنت ته دا تخصیص حاصل دی چې که دا در وګرځول اتو هغه کمی پېره شي. بله مسله دا ده چې اوله مې ویلي وي ښځونې ځون ته ګوشې جمع جایزه ده که نه جایزه ده یی چې نر نه وي ورسره ګوشې ښځونې جمع کول حرومه ده مکروه تحریمي ده. کله ور داسې وشي علامات